دنیا کی زمنگ مسلمانان ولی پریشان دی ہر زے کی مسلمان وال ولی خوری ہر زے کی زما مسلمان نن ذلیل دے نن رسوا دے دی واحد وجدا زما استا پخپل بدن کی د جناب محمد الرسول اللہ مبارکی طریقی نخکاری زما استا د زنانو پا زندگیانو کی د جناب محمد الرسول اللہ مبارکی طریقی نخکاری د بچو پا زندگیانو کی مبارکی طریقی نشتا پکور کی ستا د جناب محمد الرسول اللہ مبارکی طریقی جوندے کی گی نا داغین خبر نیو پل پیغمبر دا قربانینو نا خبر نیو صحابہ آغا چی دمرا کامیاب لارل او فتح و بری ملاوشوا نو خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کفارو گرفتار کرلو رای وستو یو میدان تا دست دا پارا دا شہید کولو دا پارا قتل ولو دا پارے میدان کی حضر کردے دے ورطوئی اے خبیبا اسلام نواولا دین اسلام پریدا تا تا با جون ملاوشی سوا ملاوشی جون با ملاوشی آغا جون چی دا خلکو دی جون سر سمر مینت ورطوئی جون بدر تا ملاوشی دا دین اسلام نواولا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ پا دی کلمات سرور گویا نکیگی وطوی دا اللہ پسات میں دی قسم وی تا خو صرف ما تا جون ملاوی دل غواړي چې تا تا به جون ملاو شي دین اسلام نواوړه کده دې سره مال دا ټول دنیا ته راکې خو زه دین اسلام پرې خوستلو والا نه یم دین اسلام پرې خوستلو ته تیار نه یم ورته وی ښه زه بله خبره دا خو خوښې که نه چې دا ته په کوم ځای باندې ناست دي اوس به شهید کېږي اوس به قتلېږي دا خبره خو خوښې که نه چې ستا په دې ځای باندې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ناست وی او ته په کور کې خپلې ښځې سره بچو سره د سکون زندگی دې تېرولې دا خو خوښې که محترمو خبیب رضی اللہ تعالی عنہ تا دا خبر کئی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ پا دی ٹکو سر ورگویا نکی گئی ورطوی واوری دا اللہ پا ذات میں دی قسم وی چھ دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا بارکی دا خبر ہم منگ نبرداشت کو چھ منگ دی پکورون کی ناستی او دا جناب محمد الرسول اللہ پا مبارک اخپو کی دی وزغی قدری لارشی یو وزغی قدری او تلا داوی چې دا اللہ رسول اب شہید کیگی و قتلیگی با نجی نا داغی پزلونو کی دا اللہ دا رسول مینا نو انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې دا اسلام نباد صحابہ پا یو شیز باندې دومره خوشحاله شوی نو چې څومره په دې خبره باندې خوشحاله شو چې د چا په زړه کې د الله د رسول مینه وي د قیامت په ورځ به د الله د رسول سره به وي دا نو ولې نه چې دا صحابو په زړونو کې د نور شیزونو مینه نه وه د الله د رسول مینه وه ځکه خو به صحابو ته جامع شهادت نوش کول آسانو اولاد قربانول با آسانو خاون قربانول با آسانو پلار قربانول با آسانو رور قربانول با آسانو زوی قربانول با آسانو چی زما محترم و جنگ احد موقع خبرای و افواق و رشولا چی دا اللہ رسول شہید شو اللہ رسول دا دنیا نا پرده او فرمایلا طولو کرونو کی زنانا پا خفگان سرا پا دیر واویلا سرا پا دیر افسوس سرا پا جڑا سرا خپل بچی دا غیگو نغورزی دا احد میدان طرف تا طول زنانا روانیگی او زمان محترم ولی دا غیگو گنو تا دا افوارا رسیدلی دا چی خداینا خواستن اعوذ باللہ دا اللہ رسول جامع شہادت نوش کرلو یعنی شہید شلو زنان روانی دی پدی کی حضرت کلثوم بنت رافی رضی اللہ تعالی عنہ دا حق زنانوا چی پلارا کی ورطا یو کس خوشخبری ورکی چی ستا خاون خون پدی جنگ احد کی شہید شلو ورطا وی دا خو سید دارا تا اوایا اللہ رسول پا کم حال کی دے اللہ
بل لازی ورته وایي ستا خاون خو شهید شولو ستا پلارم په دې جنګ احد کې شهید شولو ورته وایي دا خبره د برداشت کېدو ده دا راته ووایه الله رسول په کم حال کې دی بل راځي ورته وایي ستا زوی په دې جنګ احد کې شهید شولو وایي دا خبره د برداشت کېدو ده دا راته ووایه الله رسول چېرته دی او په کم حال کې دی بل راځي ورته وایي ستا ورور هم شهید شولو وایي دا خبره د برداشت کېدو ده دا راته ووایه الله رسول چېرته دی او په کم حال کې دی نو زما محترمو خبر ورته کېږي چې الله رسول په دې ګڼه کې تشریف راوړي او په دې ګڼه کې الله رسول را روان دی دا زنانه په منډه ځي په هغه ګڼه کې ورننوځي او د الله د رسول دیدار کوي او الله رسول صلی الله علیه وسلم ته فرمایي اے د الله رسوله ستاسو د چهرې دیدار ما وکړلو ستاسو د چهرې مبارکې زیارت مې وکړلو او د دې نه پس هر غم په ما باندې اوس آسان شلو ولې چې ستاسو د چهرې دیدار مې وکړلو اوس هر غم په ما باندې آسان کور کې څو مړي پراته دي الله خاون شهید پروت دی خاون مړ پروت دی پلار مړ پروت دی زوی مړ پروت دی ورور مړ پروت دی دا خبره خو په اورېدو ډېره اسانه ده خو چې دا زما او ستا پلار داسې شي دا زما او ستا زوی داسې شهید شي په یو ورځ باندې په یوه موقع باندې 3-4 مړي ستا کور ته رادننه شي بیا به زه تاته ویم اوس څنګه چل دی هغه خلقو الله د دین دپاره قسمه قربانۍ ورکړي